استخفاف وکړي الیاذ بالله سپک وته چې سپک یو کتل دې سره سړی کفر ته وځي او کچره استخفاف نوي او پریدي معمولی غني دا ډیره خطرناکه خبره زما چې شندید واقعات دي چې شندید زمونږ په مرګرو کې یو مرګره هغه ګیره خریله به ګیره پرېخوا ګیره شو وساتله وی ساتله ګیره لوی شو جمعات کې هم کېناستو موږ سره به کېناستو موږ به چې تلاوت کولو قرآن پاک په روژه کې د شپې هغه هم را سره کېناستو ښه کارونه کول एकदम بیا هغه کارونه پرېښول ګیره کلک ګیره کلک تر اوسه پورې هغه ژوندی دی لیکن د هغه خبرې داسې دي لکه د لیوانو په شان روغ رمټو ګډې وډې وایي دا هم په خپلو سترګو لیدلي یو ماشوم طالب مدرسه شروع کا حفظ شروع او بیا د حفظ نه پس بیا هغه پرېښو په ماشوموالي کې لیکن چې لوی شو نو امید دا سوچ رانلو چې ما بد کړي چې راشه د حفظ بیا شروع کا څه سپارې یادې کړې هغه یې شروع نه کړل هغه زما د سترګو مشاهده کې تېر شوی دی چې بیا مازغه خراب شو بیا د مزغو بیماری شو اپریشن وشو په هغې کې مړ شو بل کس حفظ شروع کو بیا تکړه شو بیا فکر ونه کو بیا په ګډ وډه سر شو گیمونه ټي وي یو شی بل شی دا غریب اوس هم شته دی په مزغو کې چل دی دغسې ډېر کسان چې ما په خپلو سترګو لیدي چې یو کس دی دلته جومات کې موږ سره دلته کار کولو هغه چېرته سپک کتلي دي امام ته مصلي ته جومات ته مجلس ته هغه لیونی شو بیا به د هغه پرونه د هغه پلار راتلل ما دعا وکړه دا سړی معاف کړه ما ورته زما خو زه قصور نه دی کړی او زړه ورته ترنه خپه هم نیم په څه خبره باقي الله جل شانه معامله د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې کوم سړی نیک عمل شروع کړي نو د هغه نیک عمل لذت د ده تر خولې شو او دی هغه پرېږدي نو دا د الله جل جلاله په دین باندې الزام لګول دي چې په دې کې څه شته دی نه په هغې باندې الزام لګول دي عملي طور سره خلق به ده ته ګوري متنفر کېږي به هغه هم د دې نه دا شی د الله جل شانه نه دی خوښ